نن زموږ راتګ چې کوم دا زموږ چې کوم د لوی اختر عید شو دا د هغې لپاره دلته پروګرام دی. شنګله د ښایست شنګلې ښایست دی. جی قدرمنو کتونکو زما نننی پروګرام چې کوم د یوټیوب په پاڼه باندې به تاسو ګورئ. اولنی خو زه تاسو ته ریکویسټ کوم سوال کوم چې زما د یوټیوب د چینل چې کوم دا سبسکرایب کړئ. ټیک د څه پروګرامونو به په تاسو باندې بد لګي، تاسو به بور کوي او څه به په تاسو باندې ښه لګي. خو دا به ستاسو تعاوني چې څنګه زما د فیسبوک پاڼه چې کوم د هغه مخکې تللې ده دغه شانته زما دا چینل چې کوم د یوټیوب دا هم تاسو مخ په وړاندې بوځئ او زما سره زما د هغه محنت سیله چې کوم د هغه مالره کې چې کوم د ستاسو لپاره کومه په مسایلو باندې په وسایلو باندې په صحت باندې نن چې کوم د کوم ځای کې ولر د شنګله ټاپ ته گرین هیل هوټل له شاته زما چې کوم دنو دا د شنګله دا د دنګ دنګ نختر دی خسته موسم دی. نن 3 جولای ده او وس هم غزادار غرمو ته ولاړم او زما چې کوم نن ګرمي نه کیږي خط ځنګل دی دلته شنګله انتهایی خسته ضلع ده ګوګه چې د دې ځکه خلک چې کوم د دومره خایس او د هر څه باوجود ډېر زیات پسماندر او د مزدورو لپاره بلوچستان ته ځي او در ادم خیل ته ځي د کویلې قانون ته ځي او د هغه ځګینه اکثر چې کوم به هر حال هغه یو بل پهلو ده. الله دې کی چې د دې ځکه د خایس د سیاحت لپاره دومره د دې د ترقۍ باعث جوړ چې خلک دلته خپل مزدورو دغه ته پاتې شي. نن زموږ راتګ چې کوم دا زموږ چې کوم د لوی اختر عید شو دا د هغې لپاره دلته پروګرام دی او په هغه اوله باندې به چې کوم دلته زما سره زموږ ملګري راغلي دي د هغې سره به هم په دې حواله باندې خبره کوو. زموږ خالد خان هوسټ دی هغه سره به هم خبره کوو چې کوم پروګرام دی د موسیقۍ هغه به هم تاسو ته ښایو او دې طرف ته چې کوم د سوات دی دې طرف ته چې کوم د شنګله د ښایست شنګلې ښایست دی. مخکې به ځو خو بیا یو ځل ریکویسټ چې زما یوټیوب چینل چې کوم دی دا خامخا تاسو سبسکرایب کړئ او ګورئ. جی قدرمنو کتونکو دا وخت زه د شنګلې چې کوم ټاف ته چې دغه غاړه ته شنګله دا او د بل طرف ته چې کوم سوات ته تلته ولاړ ما دا مخامخ چې کوم ویوز کوم سیندره کوم خایس او کوم خوندور منظرونه چې کوم د تاسو تخکاری نو دا گرین هیل هوټل د پدې ټیم کې دا ولاړ مو مخامخ دغه شنګله شروع شوی دا شنګله ټاف چې یو طرف ته سیا دغه سوات ته او بل طرف ته چې کوم دی دغه دلته تاسو ګورئ گرین هوټل یاره زنده باد دا زمونږ خالد خان او دا زمونږ دا چې کوم دی نو دا خان اکبر صاحب او دا چې کوم دی زمونږ سعید صاحب بابوجي ډېر زبردست او دا ورسره زمونږ د مردان دا غوسه لکه ته زمونږ سره راغلی السلام علیکم دا عارف السلام علیکم مردان ډېره مننه ډېره لکه غرمو ته نه یې ناست تاسو خانه بهرحال دا د شنګلې د گرین هیل نه چې کوم د شنګلې د خوندورو منظرونو او د ځنګلونو او د هغه کلو چې کوم دلته موجود دي د هغې خوندور منظرونه دي خوندور خوندونه دي. خان اکبره ته خیر وره زه تا خوا ته راځم بیا. ډېره مهرباني ډېره مننه. دا تاسو ګورئ دا د موسیقۍ یو پروګرام چې کوم دلته روان دی او دا زمونږ د عید د اختر دپاره شو ده دا به بیا چې کوم چلیږي او ورسره دا دې طرف ته چې بیا راشي نو دا په سین سوات سرب ته د دې گرین هیل هوټل نه دا ډېر خوندور دی ورګ یو منټ او دا هم یو ډېر ښه منظر د ډېره ښایسته هوا لګي. دا ګوره زمونږ د سوات بیورو هغه ټیم دی چې کوم زمونږ لاسو خپې دي عباس تش نوم پاتې ده نوره کیسه ختمه ده شاکر خان زمونږ لاسو خپې او ډېر څنګه وروره ښه السلام علیکم السلام علیکم خیر دی عباس خانه ډېره مهرباني ډېره مننه. دا وګوره دا هغه موسیقي دی هغه پروګرام دی چې دا وروسته بیا چې کوم دی نشر کېږي.
اسرار دا ګټ تیاری روان دی او دا هلکه دا خالده او خالد خانه تراشه د شنګلې متعلق هم یو دوه خبرې وکړه دا خالد خان هلکه نن زه انتهایی زیات خوشحاله یم زما ټول د خیبر نیوز ملګري چې کوم دي نن زما په دعوت باندې شنګلې ټاپ ته راغلي دي او په شنګله ټاپ کې زما ملګري زما زړه ډېر زیات خوشحاله شو نن چې دا ټول ملګري زما په دعوت باندې شنګله ټاپ ته راغله او لکه ډېر زیات خوند یې وکړو ډېر زیات هغه پخوانۍ مینه زموږ را ژوندۍ شوه او په داسې حال کې زه د خپلو ملګرو د ادارې شکریه ادا کوم چې یاره لکه دا ټول یې راته دلته کې راوستو سید خان وای جانانا السلام علیکم څنګه چې د اسرار صاحب ښه ډېره زیاته مننه مهرباني بالکل له شکله ټاپ باندې دلته موجود یو عموما په ټول ملک کې څنګه ګرمي ده حبس ته ډېر زیات ته په خپل هم رالې دیر نه دلته هم ډېره ګرمي وه په لاره باندې اے سی چې دی نو په دې ګرمۍ کې سم کار نه کوي او شکله ټاپ دلته بیا د شنګلې خاصیت دا دی چې دلته ونې بوټي ډېر زیات دي دا یو ډېره پسمانده سیمه ده خو دا ډېره زیاته ښکلې سیمه ده دا لږ د وسایلو نه محرومه ده که دې ته لږ پسماندګي د دې ختمه شي نو دې کې ټوریزم ډېر زیات پوټینشل دی تاسو ګوره دا ټایم ماسپښین ټایم دی او په لاندې سیمو کې چې څومره ګرمي ده دلته تا ته ګرمي نه محسوسېږي ته په غرمو هم ناستې تا ته ګرمي ځکه یې سره هوا لګي نو دا ډېر زیات ښکلې سیمې دي څنګه زموږ کالام دی دغه شان نور علاقې دي د دې ځای زیاتره خلک چې دی هغه په کولې په کارونو کې مزدوري کوي او ډېر ښکلي ځوانان چې دی نو هغه لاړو د خاورو لاندې شو ځکه چې د دې خېټې دپاره او د مزدورۍ دپاره هغه هلته ځي مسافري کوي نو که دلته ټوریزم په مد کې زما په خیال ډېر زیات پوټینشل دی که لږ ډېر دلته وسایل ورکړی شي او دلته نوي ځایونه چې دی نو رابرسېره شي زما په خیال دا خلک به یو په روزګار باندې شي دلته او د هغې سره به د بهر نه خلک راځي نو دې ځای اکونمي کې به چې دی نو هغه ډېر زیات غټ کردار ادا کړي نو په کار ده چې دې ته هغه شان توجه ورکړي او د دې پسماندګي چې دی نو ختمه شي ډېره مننه عمر خالقه پاسه عمر خالقه زمونږ د منډه غاړه په وجود کې هم یو شان دی لکه تا هم راشه ودرېږه وسره زما نکاح نن خپل نه دی خالد صاحب ډېر شکریه ادا کوم چې په دې لنګ تنګ ماحول کې موږ تر راووتو او ځکه چې خرچه پرچه نه کوي کنه اول ځل باندې موږ شنګلې ته رالو او ډېره مهرباني یاره خان اکبر ته پاسه کنه زما نکاح ټراوټ فش خو تا ځان لا ټراوټ فش ته کم یو دی هغه لاړو تا ځان له خوړلی دی خو زه به هر حال شکریه مونږ ادا کوو ستا هم چې دلته راغلی وایه جي زه د اسرار صاحب ډېره زیاته شکریه ادا کوم او نن دا خبره کوم چې زه حیران یم چې د کیلونو به دی کله کمه کېږي زما تعلق د مدین سره دی او هلته نه د خیبر ټلویزیون دپاره چې کوم دی کار کوم راغلی نن شنګلې ته ټول ملګري راغلي دي او د خوشحالو ماحول دی د ټاپ دی د شنګله ټاپ په سر باندې ولاړ یو په شنګله کې به زه دا ووایم چې په دې پوره علاقه کې د بیشامه پورې داسې ټاپ نشته داسې ښکلا نشته که حکومت دې د ترجیح ورکړي پاریس کې دا ډېره زیاته مزه ده او د دغه مزو د وجې نه په کار د چې دلته ښه هوټلز جوړ شي دلته ښه پکنیک سپاټ جوړ شي دا خلک هم ډېر مینه ناک دي د شنګلې خلک ډېر زیات پښتانه دي ډېر درانه خلک دي او دلته کې چې کوم دی دا به د ټوریزم د وجې نه د دې خلکو زه به دا هم وایم اسرار به وي چې دلته کې دا خلک زیات کر په کولیو کې چې کوم دي په کولو کې مزدوري کوي هغه هلته مري هلته د هغې ځوانان چې کوم دي هغه دغه سکروټو ښکار کېږي حکومت له په کار ده چې هر راډیو دلته ترجیح ورکړي جی دروست خانه مننه اسرار صاحب نن زموږ د خیبر نیوز ملاکنډ ډیویژن ټول ملګري چې دي هغه د خالد خان صاحب په قیادت کې موږ دلته راجمع شوي یو عید شو ده دا به ریکارډ کېږي زموږ سینیر او همکار عارف صاحب راغلی د مردار نه سعید صاحب راغلی زموږ بیرو چیف دی او ډېر ښکلی ماحول دی شانګلې ته راغلي خصوصا دا وخت ګوره 3 جولایي ده او ښایسته موسم دی موږ په نور باندې ناست یو انجوای کوو جی عارف خان تا ته په ملکنډ ډیویژن ته په راتګ باندې هرکلی او د خپلو یو څو الفاظو سره موږ سره شریک کړه سره صاحب ډېره مهرباني خوشحال آباد اوسئ قدرمن اوسئ زه ستاسو د خپل د خیبر نیوز چې څومره همکار څونه ملګري دي او خاص کر خالد خان د هغې زه ډېر مشکور یم چې نن شانګلې ته رالو دا ښکلی موسم دی
ټول مرګري راځي شو او یو خوندور چې کوم دی دلته پروګرام دی چونګې د اختر دا پروګرام دی او پای کې یو موقع جوړه شو خپل مرګري ډېر ټایم پاس چې دراغون شو خپل کپی شپې لګو او بیا څنګه د اسرار خان چې کوم دی مینناک کتن او داسې هغه ملما دوست مونږ وایو عزتناک کس وایو او دا خبره هغه د مینناک انسان وایو چې لکه ټول د مرګري رالو هغه چې کوم دی نو دا غاب شپ لګو یقینا د خوشاله خبرم دا او خو خبره ده چې موږ دلته رالو خپل مرګري راکو الله دې وکړي چې بار بار دا موقع موږ دغه شان نتیجه خپل مرګرو ممکنو او دغه شان کپی شپې او دغه شان خوشاله یو بل سره ولمن ټیم کوم چې تاسو نه نو د شنګلې سره د دې تعلق د بهرال خیر یو ټکه ټکه به دې دیا مو الکه د خپل نوم وایا جهانگیر خان مې نامه دی په باجه باندې جهانگیر خان ناشته ستا مخه ته خلکه ډایری هم پر درځي مطلب د وینا به هم کې او به ان شاء الله د خیر سره جی تاسو نوم مجاهد دی جی مجاهد خان ستا مخه ته زما په خیال د وینا د لپاره ډیر سم مواد پراته دي او به د خیرات داد به هم درکو جی دیدار علی جی دیدار علی ټول څنګه سره تعلق ساتي ټول څنګه جی بختي اکبر په تبله باندې ګل اکبر یو ډا ګول ورکا پښ دغه بیخي زنده باد ها رورا عتیق الرحمن دا هغه ټیم دی چې کمبا ورسته مونږ اورو چې به مونږ ته غزلې وایي سندرې به وایي نظمونه به وایي مقوال بگی و موقع تو صادر تصادر مولا بس ما خاصو پاکی که غصنی شدی توحیدا یه سوالا